ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ چې دا وخت موږ په بنو بازار کې موجود یو او بنو بازار کې د مسالې بازار او ویل کېږي چې د بنو بازار مساله چې کوم دا ډېره زیاته مشهوره ده. وخت موږ دغه دکاندارانو سره خبرې اترې کوو. دا وخت موږ سره دغه یو دکاندار روډ دی او دې سره بالکل چې د مسالې تاسو ګورئ دا مرچکې دی، زیره ده، د غټ مرچکې دی او دا کورکمان دی، دا مختلف مسالې، دا ګرمه مساله شوه نو دغه موجوده ده. دوی سره به خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه وروره ټیک ټاک یې؟ طبیعت ښه دی؟ تاسو وایئ؟ صحت هم ښه دی؟ الله کرام. د مسالې خرڅوئ تاسو؟ څومره وخت نه خرڅوئ؟ یاره جی موږ خو دا پلان دی که د وختو نه خرڅوو. ښه لکه ډېر هندوان چې تللي دي موږ دلته ناست یو. دا مسالې د بنو مسالې ډېرې زیاتې مشهورې دي او دوه درېو دکاندارانو سره زما نور هم خبرې وشوې. هغه هم وایي چې یاره دا چونکې دې کې ملاوټ نه کېږي نو دې کې دا کوم څه پکې تاسو اچوئ چې یاره دومره ترکاري چې کوم دا هغه ډېره زیاته ترسکونه جوړوي؟ د بنو مسلې ځکه مشهوري سرجي د دې کې موږ دنیا، زیره، مرچکۍ، تور مرچ، لونګ، جیفل، میفل موږ اچوو که نه. او دا مشهوري ځکه چې دا سړي په مخ کې موږ دلته هر څه واچوو او تیار یې کړو. او د بنو یو ثقافت دی، د غټ ثقافت دی د بنو مسلې ځکه مشهورې دي. لکه دا چې ته اوس وګورې که نه تا ته دلته هروم نو موږ چې کوم آیټمونه پکې اچوو دا به ته اوس وګورې، دا وګوره دا موږ داسې ګرانو کتونکو تاسو ګورئ دا دنیا شوه، دا دنیا شوه، دا ګرمه مساله شوه، دا ګرمه مساله شوه، دا موږ ثابت واچوو، دا پکې هلدي شوه، کورکمان شو، دا پکې کورکمان شو، دا پکې زیره شوه، دا ګوره دا موږ داسې واچوو او بیا یې موږ ګرینډر دغه مرچ شو پکې مرچ پکې او دا موږ اوس دلته په ګرینډر کې داسې واچوو، دا وینې داسې او د سړي په مخ کې تیاروو، دا وینې تاسو ګورئ د مسالې دغه مرحله شروع ده. ګرینډر کې جوړې دي دا به تاسو په ترکارۍ لپاره بیا تاسو دا استعمالولی شي. دغه د بنو د مسالې چې کوم دی دغه تیارې او د دې یو زبردست ټیسټ یې راځي، زبردسته ذایقه یې راځي. او دا موږ د خلکو کیلو کیلو په 2 کیلو په 5 کیلو بهر ملکو ته لکه ګفټونه لګي که نه. هر سړي ملکه رشته دار وي، ملګري، یار دوست وي، هغه ګفټونه ورکوي. او دا سپیشل مساله زموږ د بنو ثقافت بلکې بوی ډېر زیات ښایسته دی، ښکلی بوی دی. دا ته وکتله څومره خوشبوداره دی او زبردست خوشبويي راځي د دې کې څه رنګ منګ دغه نه استعمالېږي؟ رنګ که څوک پکې غواړي نو موږ اچوو. فوډ کلر په دې کې استعمالېږي، خوراکي رنګ په دې کې استعمالېږي چې کوم موږ تاسو په میډیسن کې استعمال دی. هغه رنګ په دې کې خو څوک یې پکې غواړي او څوک یې پکې نه غواړي. چې څوک پکې غواړي هغه په مخ کې موږ بیا لکه هغې اندازې مطابق اچوو. صحیح. او داسې د نورو مسالو په نسبت سره خو به دا لږه ګرانه هم وي؟ ګرانه داسې ده سرجي نه ده دومره ګرانه، لکه هغه د 400 450 روپۍ کیلو موږ دلته چلوو که نه. 400 روپۍ کیلو سالن میکس مساله چې موږ ورته وایو. د تلکارۍ میکس مساله چې کومه ده نو هغه 400 باندې ملاوي. 400 روپۍ کیلو. دا وخت تاسو چې کوم دی په سعودي کې دغه زموږ ملګري اوري هغې ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس خو دا د سعودي او د فارن کومه موږ ملګري چې هلته ناست دي دا چې دلته کوم کاسې راشي هغه موږ مثلا کیلو 2 کیلو پیکټونه جوړ کړي بیا هغې ته ګفټ کوي. او دا زموږ مسافرونه دي انشاءالله. دا ولې کې دا مسله بار فار څوک هم نشي جوړولی. دا په دنیا کې نشته، په دنیا کې هېڅ یې نشته سوا د بنو نه. دا د بنو خپل ثقافت دی. صحیح دی. او هر بنو چې کوم دکاندار ناست دی هغې ته د دې پته لګي چې کیلو کې بعض څونه آیټمونه میکس کوو، څومره د دې مقدار دی، مقدار یې چاته پته نه لګي. بلکې دا څیزونه هر ځای کې پراته دي خو د دې مقدار میکس کولو چاته پته نه لګي چې زه به په کیلو کې څونه کورکمان، څونه ګرمه مساله، څونه دنیا اچوم. صحیح. ډېره مهرباني. ګورو مخکې بازار هم ګورو د مسالې بازار دی او دغه تاسو ته موږ ګرانو کتونکو دغه ښیو. السلام علیکم. بابا څنګه چل دی؟ مساله خرڅېږي که نه خرڅېږي؟ نوم هم څه دی؟ نوم هم څه دی؟ حاجي دلاور خان. دلاور خان بابا څنګه ټیک ټاک یې؟ مسالې ښه ده؟ ښه مساله جوړېږي او ښه خرڅېږي. موږ نه بار ډېر خلک وړي، سوات ته، دیر ته، چترال ته، باره دوبۍ پورې موږ نه ځي. مساله ځي. څومره مودې نه دا کار کوئ تاسو؟ یاره زه په خپل ځان باندې کم از کم د ځان
75-80 نه دا وړو کوم سبق مې ویو بیا به دکان ته راتلم ورونو سره مې کار کوو دا مثلا به مې خرڅوله خو انشاءالله د هغه ټیم نه زمونږ کامیابي ده کامیابي نه ده راغلې صحیح کاروبار ښه شی دی کاروبار ښه شی دی ښه مثلا خرڅېږي صحیح مهرباني ګرانو کتونکو جی جوړوو یې څوک یې په طریقه پوهېږي هغه نه ښه خرڅېږي او ښه برابري صحیح مهرباني ګرانو کتونکو تاسو ګورئ دا د مسالې دکانونه دي او د مسالې بازار دی او دلته موږ راغلي یو تاسو ګورئ نو ډېرو ملګرو سره زموږ خبرې هم وشي السلام علیکم څنګه تاسو ټیک ټاک یې دا هم د مسالې دکان دی څنګه تاسو ښه ټیک ټاک یې صحت ښه دی دلته کې باقاعده چې کوم دی مساله جوړیږي او د په ډیمانډ باندې دغه مساله چې کوم دی هغه جوړیږي واړه دکانونه هم شته غټ دکانونه هم شته او صرف چې کوم دی دغه مساله السلام علیکم دا هم د مسالې دکان دی دا هم د مسالې دکان دی او دغه چې کوم دی نو دلته کې د دې مسالې د جوړولو چې کوم طریقه ده نو هغه هر چاله نه ورځي بل دا چې دې کې رنګ نه استعمالیږي دغه سوچا د دې چې کوم وچ د دې دغه لکه زیره شوه مساله شوه دغه شو تور مرچ شو پکې دغه استعمالیږي السلام علیکم څنګه تاسو ټیک ټاک یې ګرانو کتونکو ته وایم چې دا بنو بازار دی او بنو مساله ډېره مشهوره ده نو موږ خو اورېدو چې یاره بنو کې مسالې یو باقاعده یو مارکیټ دی او دلته کې چې کوم مساله خرڅېږي نن هم په خپلو سترګو باندې ډېر زیات خوشحاله شو مسالې څنګه ښه ده که نه بالکل ښه زبردست ده زه به تاسې ته وښیم چې دا سیزونه پکښې استعمالېږي اول خو راته نوم وښایي چې نوم مو څه دی زما نام اختر علي دی او زما د دکان نام دی اختر مسالجات او دا د بانو ډېره مشهوره مساله ده صحیح او څومره مودې نه دا کار کوئ دا تقریبا 50-60 سال شل چې دا مونږ کار کوو تاسو کار کوئ هسې کاروبار ډېر ښه شی دی چې سړی کاروبار شروع کړي او وده ورکړي او په ایماندارۍ سره کوي بالکل کاروبار کې ډېر برکت وي بالکل سلام هم دا کاروبار کړی دی بالکل نو دا مسالې طریقه راته لږ وښیي چې دا څنګه جوړېږي څنګه و چې دې کې لږ غونته کې اخوا دېخوا راغله نو بیا کار خراب وي مساله خرابېږي تریخوالی پکې راځي بیا بالکل نو دا فرست اف آل دا دانیا ده جی دا پکې واچېده زبردست دا اوچه دانیا ده اوچه دانیا هغې نه بعد چې دا هلدي پکې راغله کورکمان ورته موږ وایو کورکمان موږ ته وایو ٹھیک شو هغې نه بعد بیا چې دا زیره پکې راغله ښه زیره دا زیره راغله دا توره زیره ده که نه دا سپینه دا سپینه زیره ګرانو کتونکو اورئ ګورئ ښه دا سپینه زیره ده بعد بیا دا تور مرچ پکې راغله ښه تور مرچ شو بالکل هغې نه بعد دا جیفل ورته وایي دا ذایقه ورکوي دا پکې راغل ښه زیفل دا هم پکې چولی کېږي بالکل هغې نه بعد هسې دا د معدې لپاره هم ډېر زیات ښه دي دا زیفل ډېر ښه هغې نه بعد دغه ته دالچینی وایي زموږ په ژبه کې لاچي دالچیني چې ورته وایي هغې نه بعد دا پکې راغی بدیان دغه ته بدیان ویلی شي ٹھیک شوه بدیان ګرانو کتونکو یو زه هغوی ته وایم چې تیرو مسالو کې دې دا لکه ما ته سپیشل مساله ځکه ښکاري چې دې کې دوه درې څیزه داسې راغله چې هغه هلته استعمال شوي نه دي هغې نه بعد دا تور لاچي راغل تور لاچي هم هغه مساله کې ٹھیک شوه دا تور لاچي رفیع جان هغه مساله کې تور لاچي نو دغه دوه درې څیزونه چې کوم دي نو دې کې نو دی پکې دا پکې دا پکې لونګ راغل ٹھیک شوه عام روټین کې دا حال کې استعمالای دغه ته لونګ بالکل لونګ هم هغې کې لونګ هم نو د هغې نه بعد دا پکې راغله میتي میتي یو کسوري میتي وي کسوري میتي ورته وایي خوشبویي دپاره د خوشبویي لپاره دا شوه میتي موږ وایو چې یاره ترکاري ډېره زیاته ښه خوشبو کوي ګوند ته چې دغه کې بالکل دا پکې ادرک راغله ادرک سونډ ګرانو کتونکو دا وخت دغه مرحله د بنو د مسالې دغه مرحله تاسو ګورئ دې کې ادرک هم اچوي دغه شان دالچیني دي پکې مرچ دي پکې او دغسې مختلف څیزونه چې کوم دي هغه دي اوس په د دې مرحله ګورو چې دا به جوړوئ تاسو څنګه دا اوس مونږ د کټر ته واچوئ دغه کټر چې کوم دی کټر او دا خو یو چې خو نور سپیشل مساله چې کوم دی که تاسو ګورئ ګرانو کتونکو نو دا ټوله سره میکس دا اوس میکس شوه ټوله دا د کټر ته واچېده
بیا په داسې پیساو شي هغه نه بعد خالي کالر ویر شي بعد دا اوس تیار مې سره راشه اوس بجلی شتانه چې درته پیساو بجلی نشته او دا چې کله به دا دی چې واله شي میده شي به دغه مساله جوړ شو کله میده شي دا مې سره تیار شو دا به داسې خوشبوئی کوي چې یو کېر کې په هغه کې سالارم کوړته باندې او دا راته وایي چې دا کیلو په څنګه دا کیلو مونږ 400 روپیا ها 400 روپیا 50 روپیا دلته کې ارزانه هم ده ډیره مهرباني ډیره شکریا څه ګران زمونږ ډیر زیات وطنوال دي بهر اوسېږي څه پیغام ورکول غواړي هغې ته بس مونږ دا پیغام ورکول غواړو چې هر څوک چې کاروبار کوي پسندیت دی کوي او ایمانداري سره دی کوي خالص چیز د هر ځای خالص چیز هر ځای کې چلېږي صحیح ډیره مهرباني ډیره شکریا ګرانو کتونکو تاسو ګورئ دا بنو دی او بنو بازار دی په بنو بازار کې چې کوم دی دغه مسالې خرڅېږي او مختلف قسمه مسالې دي د دوی سره دا خبرې اترې چې کوم دی هغوی سره موږ وکړو موږ به وخت په وخت کوشش کوو چې تاسو ته دغه شان مختلف معلومات د جنوبي اضلاع بنو ټانک لکموت او کرک شو د دغه علاقو درکوم دې سره زموږ د ننني پروګرام وخت سره رسي لطیف الله دوزه ستاسو نه اجازه غواړي د الله پامان چرته چې خادو آباد اوسئ